ذمہواری بدای چې زه به تاسو ته خبره داسې کوم چې تاسو په ټول پوهیږئ قولوا قولا سدیدا او ستاسو ذمہواری بدای چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا تاسو غوږ کېږدئ چونکې غوږ کېښودل ډېر ګران کار دی اوبه جي په دې ګیلاس کې ډېر ګران کار دی تاسو به ستړي کېږئ نو ستاسو کار ګران دی زما هغه ډېر آسان دی ما ته چې دي تر اوسه پورې چې کومې خبرې وشوې په دې کې زیات تر جړه انګولا او ګیلې وې بس صرف ګیلې وې صرف جړه وه نو موږ په دې ډینګي باندې یو ورکشاپ و اسلام آباد نه یو ډېر اهم سړی راغلی و نو هغه هم ګیلې کول نه ما ورته ستا سره دومره ښکلی لینډ کروزر دی نو چې ته هم ګیلې کوې او موږ هم ګیلې کوو نو ما خو ته سلوشن پکار دی نو یې سلوشن به صحیح نو سلوشن بنیادي طور هغې چې کله ما یو خبره ستا د عقیدي عیسی نو بیا هغه کول اساني او چې کله د عقیدي عیسی نه وي که نه نو بیا د هغې کول ګراني یو کس و زما وراره تقریبا نو 400 روپۍ تقریبا د پبلک هیلث بیل پسې راغلی و نو ما ورته بچې ته دا پیسې نه ورکوې نه د اوبو بیل څوک ورکوي نو ما ورته تاسو مونځ کوئ وی او مې په دې اودس کوی مې اودس خو پې نه کېږي وی داسې وایي باچا مې تاسو پې غسل هم کوئ مې غسل خو پې نه کېږي څنګه چې په پلیتو اوبو باندې اودس نه کېږي چې په حرامو اوبو باندې اودس نه کېږي وی ښه نو مې مونځونه ټول لوړه لاړل نو کور ته لاړ نو هغه بیلې ورکړو ځکه دا بیا د عقیدې یو حصه جوړه شوه کله چې ته یو سړي ته په دې لاین باندې راشې وایي د هغه چې و د قید اعظم رحمت الله علیه چا پاکستان جوړاو نو اول چې راغی نو مایوسه شو د بر صغیر د مسلمانانو نه نو واپس لاړ مرور شو نو علامه اقبال پسې لاړو په دې کې اسلام شامل کا نو عقیده و پکې شامل شي نو دین د پیپل ویل ورک بیا به خلق کوي کار نو مونږ یو پیره یو میټینګ و په پولیو باندې نو ایس پی صاحب او ډي سي صاحب مونږ ناستو نو په هیلث په حواله باندې د هیلث په هغه وخت کې ریپرزنټیټیو نو هغې وی چې لکه پولیو ځکه خوره شوه ما ورته وي مې زه اوس په دې لار راتلم په دې چوک کې پولیس ولاړو ټریفک پولیس 3-4 کسو او موږ پې راتلو نو هلته کې ډېر کسان ولاړو هغې په کیلې خوړې او د کیلې پوستکي به یې ښکته ارتاول خو یو سپایي ورته دا نه وي چې دې روډ کې هلم په کیله نه ورتاوئ نو ایس پی صاحب ما ته وقارې دی ولې زه ستا له کیلو ذموار یم مې زه تا ته وایم چې دس از د سینس آف ریسپانسیبلیټي کله چې تا کې احساس ذمه داري راشي که نه اته چې یو سړي ته وایي چې تیز گاډی مه چلوه هغه لږ ګران دی خو د هغه تادي ده خو چې ته ورته وایي چې دا کیله چې تا ارتاوه کړه سم باډي به په دې باندې سلیپ شي چې کله سلیپ شي نو هغه ته به فریکچر وشي چې فریکچر وشي نو تا یو انسان ته ډېر غټ نقصان ورساو لکه دا ته ډسټبین ته ورسوې نو ښه به نه نو زما یقین دی چې هغه سړی به کار بیا چېرته نه کوي خو چونکې ته دا خپله ذمواري نه ګڼې نو ځکه چې دا خبره جوړه شوه کلینلینس صفایي دا یو دومره یو زبردسته خبره ده چې ته په هر دین کې دی وي که نه هر دین د دې په فیور کې کوي خو چې کله ته دا د ثواب په نیت کې وي چې دا کار زه ولې کوم ځکه زما پیغمبر ویلي دا کار زه ولې کوم دا الله ویلي وی بیا خو به کې وی ښه وی دا جامې دې ډېرې څښا دي وی نه مړه زه ملنګ یم زما څښا جامې خوښې دي وی خبر نه یم خو په قرآن کې دي چې وثیابک فطهر خپلې جامې پاکې کوي ښه وی ما خو چې زه ملنګ یم مې ته به ملنګ یې خو په قرآن کې خو دي چې وثیابک فطهر وی دا ویښته خو دې ډېر زیات خراب دي وی چې یي به سړیه ګډ وډ ویښته دي وی چې حضرت عایشې رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انقذي رأسکې دا خپلې دغه چې دي که نه ستا را کمسۍ چې دي دا کولاو کا ومتشتي او منګز وکا مطلب دا چې کله ستا منګز شده سري استا منګز شده ویښتئ نو عام خلق نه پبلک به ستا امپریشن به صحیح ستا پرسنالټي به صحیح دا چې دي دا پرسنالټي والا خبرې عارضي دي اصل خبره دا چې رسول الله فرمان دی وی ښه وی تا له پکار دي ګوره وی کوم ځای ګڼئ وی یو د کبابو میرجو کړی دی دلته تاسو ورشئ اوس بلته ډېره ګڼئ او یو به په پیډریاټک واټ کې د ماشومانو په واټ کې به ډېر ګڼئ او د دستونو په واټ کې به ډېر ګڼئ دغه خلق دغه ځای ګنده خوراک خوري بیا پې دستونه لګي او دلته راځي د دې نه زیاته ګڼه بل ځای نه نو وی څه وی ته خپل خوراک پاک که که نه وی ستا سره بیسک نقصانات زموږ سري تاسو چې اوس وایي واټر اوبه په ښکته روان دي یو دا چې زندګي ته نعمت وګڼه و اما بنعمت ربک فحدث چې کله ته نعمت وګڼې نو هر شی به تا ته د الله تعالی ګفټ ښکارېږي نو ګفټ آف ګاډ څه دي بره نه یې تعالی هوا درکړې ده ته پکې
پاکه هوا ده، په هغې پاکه هوا کې ته ساه اخلې، نو هغه تا پلیوشن وکړو. څه شي پلیوشن؟ کاربن ډای اکساید دې ولېږو، ډېر شی صنعتونه شو، نو هوا څښا شوه، اوزون لیر نری شو، ستا باندې د برې نه غاړې نه یو نقصان را روان دی چې څه به کېږي؟ وی څه وی هیټډ به شي، ګرم به شي. چې ګرم به شي نو څه نقصان به وشي؟ وی بره نه به ګلیشیرز پیګلاو شي، ګلیشیر چې پیګلاو شي نو څه چل به وشي؟ دریابونو کې به اوبه ډېرې شي، کراچۍ به دې غرقه شي، بمبئی به دې غرقه شي. دا یو فورکاسټ دی، دا یو تنبیه ده چې ستا به یو ورځ بمبئی، کراچۍ او ډاکه به دې ډوبه شي. تا ته دا پته شته؟ حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی دو پوینټونه دي. یو ته وی جلب منفعت، ته چاته پیدا ورسې، یو د دفع مضرت چې د یو سړي د نقصان نه ته بچ کې، نو ستا پرایورټي به دی، ان ټول نو په ټاپ دی چې زما نه چاته تکلیف ونه رسي. جلب منفعت دوره ضروري نه دی. زه دلته راغلم ته ما باندې یو پیاله چای وڅکې، دا دوره ضروري نه ده، خو دا ضروري ده چې ما ته به کنزل نه کې، دا ضروري ده چې ما نه به سپېړه نه تمبې. نو دې وجې نه ته چې سهار پاسې نو ستا پرایورټي به دی چې زما نه چاته تکلیف نه وي. وستا نه چاره سور تکلیف دی، ته رسیدو وي او تا ته پته چې فضاګټ کې هوټل دی، هغې فضاګټ په هوټل کې ما چې کومې اوبه څکلې هغې ته د دغې هوټل پیپ هم تلی و. چې کله د هوټل پیپ تلی و نو هغې کې پولیو وایرس هلته تلی و. پولیو وایرس هغه اوبه هغه د هغې هوټل هغې سړي هغه اوبه د هغې دریاب نه واپس راوړې وې او په مایس کولې وې. چې کله ما اوس کړ 17 ایرز نه 17 کال یې والکو او د هغه د دې کویټ و، نو دلته د اسټرالیا نه راغلی چکر له چې دلته راغی هغه ته پولیو وشوه. پولیو وایرس چې کله ډیټیکټ کاو چې دا د کوم ځای نه راغلی، ای د کویټې نه راغلی و، ځکه د کویټې میلمه راغلی و، په دې دا لیټرین استعمال کړی و، د هغې لیټرین نه هغه پولیو وایرس تلی و، او د اسټرالیا هغې بدقسمته بیا هغه اوبه څکلې وې او هغې بیا ډیټیکټ کړو. نو د کویټې مرض تا د فضاګټ د هوټل په ترو ده ته راورساو، نو دا جلب منفعت دی، دا دفع مضرت دی، ته خلقو ته نقصانونه رسې. د دې وجې نه ته په ټاپ باندې دا کېده چې زما د لاسه به چاته نقصان نه وي. چې کله ستا د لاس چاته نقصان نه وي نو ته به نایس پلیوشن هم نه کې، شور به نه کې. اوس دلته موږ ناست یو بل خبرې اورو، بار خبرې ځکه نه وایي چې رکشې شور کوي. نو چې رکشې شور کوي نو خدای په شور هم خفه کېږي، په نومي پلیوشن چې دی خدای پې خفه کېږي. نو تا ته د شور په باره کې څه وایي؟ وایي چې ته به څه کې خپل اواز دې ښکته که که نه، نو ته خپل اواز ښکته که. نو بیا څه وایي؟ ولا تساعر خدک للناس، دغه مه کوه، د خپل تندی مه ترېووه، خو واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خراب اواز دی دغه دی د خر دی. نو ته چې د خر په شان اواز مه راوباسه که نه، نو ستا په موټر سایکل کې سلنسر نه بغیر به نه چلی که نه، نو ته به ډېر زیاته هغه هارن نه بجاوې که نه، ځکه جلب منفعت ضروري نه و، دفع مضرت ضروري و. نو ستا د وجې نه خلق داسې کوي خدای پاکه بیا لاړ په دې لارې. نو هغه پلیوشن یې باندې منې کو، نو بیا تا ته وایي چې واټر پلیوشن به هم نه کوې که نه. نو واټر پلیوشن چې کله ته د خپل لیټرین پیپ بار کوسې ته راوباسې نو بیا به څه چل وشي؟ ته خبرې وې ته نه وې ته د دې کلي مثلا زما د دې کلي نوم دی منګوره، نو ستا د دې منګورې چې نو په دې کې ټایفاید، نو هغې ته سالمونیلا ټایفي وایي، نو هغه پکې بار ته ووتو. نو بله څه وه بیسلا چې کومه امیبا هغې چې دستونه کول هغه پکې بار ته ووتلو. نو هیپیټایټس نو ای پکې ووتلو. نو هغه چې کله دی پیپ ته لاړ نو هغه لاړ شو خوړ ته، نو د خوړ نه چې لاړ نو ښکته وډیګرام دی، د وډیګرام نه خوا بریکوټ دی، هغې ته اوبه ډکولې. نو په هغې خلقو باندې د بریکوټ په خلقو باندې زیړی راغی، وایي دا زیړی کوم دی؟ منګوروال را لېږلی. نو ته د دې نه خبرې یو طرف ته خو ته مونځونه کې او بل طرف ته ته دا کې، نو ستا دین تا ته څه ویلي و؟ وی زما دین خو ما ته دا ویلو چې وثیابک فطهر دې ته کلین لینس وایي، والرجز فهجر دې ته سینیټیشن وایي. سینیټیشن دې ته وایي چې ته به دا خپل ګندګي به څنګه ډسپوز اپ کې، نو پراپر ډسپوز اپ کا. وی له ګندګۍ نه د ځان خلاصولو دپاره د طریقه معلومه ده. وی څه به کې؟ وی انګریز نه تپوس وکړو، وی آپ کس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ وی جس ہاتھ سے بھی کھائے. وی آپ کس ہاتھ سے وضو خشک کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں استنجا کے؟ آپ کس ہاتھ سے استنجا کے؟ وی جس ہاتھ سے بھی کرے. اگر ڈاکٹر سے ورتے ہوئے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک ہاتھ کو کھانے کے لیے اور دوسرے ہاتھ کو استنجا کے لیے مخصوص کر دے؟ دس از ویری گڈ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میرے پیغمبر نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس لیے کہ آپ ڈسپوزل، آپ سینیٹیشن جو ہے آپ کا پراپر ہوگا نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کبھی استنجا نہ کریں. لا یمسو ذکرہ بالیمین،
آپ دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ آپ اسے کھانے کے لیے الگ کر دیں، اس کے لیے مخصوص کر دیں، اور آپ کے استنجا کے لیے لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ضروری ہے. بیتا تسوے وچ کله ته د خوبه را پاسے گا نا نو بل اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک آپ اس کو دھوئے نہیں. تاسو خپل لاس مخکې په هغه وخت پورې چینځلی نه په برتن ځکه این باتت یده تا ته خو پته نه شي چې ستا دا لاس کوم ځای کې وخت تېر کړی وی بیا تا ته وی چې ښه چې ستا دا مخ چې دی دا هم صفا پکار دی. هغه ګرم اوبو والا خبره ده وکړه. نو هغه اوس وی چې کله چې اذا قمتم الی الصلات نو بیا څه وی دې نه شروع کړه فغسلوا وجوهکم. نو بیا وی خو وی مخ خو ته وشو نو اوس بیا ورته څه وی وایدیکم الی المرافق نو هینډز ترې رالل. نو بیا ورته وی وامسحوا برؤوسکم نو سر ته لاړ شو. نو بیا ورته وی وارجلکم الی الکعبین. نو بیا خو د دې کې انټر ډیجیټل د دې دواړو ګوتونو په منځ کې دا ځای نه دی، دې کې بیکټیریا بستانه پاتې شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو دلته کې خلال کوئ. نو ګوره د جذباتي اپیل لپاره څه وی چې تاسو خلال کوئ نو نار به پې خلال ونه کړي، نو اور به یې نه سیزي. اگر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ پیر کے انگلیوں کی خلال کرے. د دې وجه نه چې ته پاک شي نو ستاره صفا کول لپاره د دې ځای نه راواغستل. بیا وی چې وان کنتم جنبا که چېرې تا ته غټ د غسل ضرورتي نو فطهروا بیا دې حیلې زور ورکو شدې ورکو چې بیا ښه غسل وکړئ ښه ځان پاک کړئ. نو بیا ورته چې کله تا ته مثال درکاو نو ستا ته به مونځ کې زما ټایم سوره دا دی ستاسو ټایم پکې نشته جي ته خپل ټایم په خپله نو بیا ورته چې ته به څه کې وی چې ته مونځ کې د مانځه تا ته د مانځه چې کله اپیل کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تا ته څه وی چې ستا د کور مخې ته یو نهرې پنځه پیرې پکې لامبې نو شی نو خیرې به پاتې شي. وی نه وی دغه شان چې ته پنځه مونځونه کې نو داسې مونځي چې د هغې نه مخکې د هغې نه مخکې اودس نه بیا اودس مونځ خو نه کېږي. وی د دې نه پته لګي کہ اللہ تعالیٰ کو ناپاک جگہ ناپاک لباس اور ناپاک باڈی میں نماز بھی قبول نہیں. زیبم پاکے لباس بدیم پاکی اوستابا بدن بدیم پاکی نو علو بکی کی وی ته وضو وی وی دا وضو دي سیده چې یہاں سے یہاں تک وی دی وضو احبیت تا معلوم ده دا جبریل خوله رسول الله تا رسول الله خوله ابتدائی مسلمان سو کو خدیجه رضی الله عنها خو ابتدائی مسلمان سو کو حضرت علی رضی الله عنه دا ماشوم او غلوی وا دار در فیملی ممبرزو آئے او دس کئی ابو طالب پہ راغے. ابو طالب ہوتے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ اگر ورتے ابا جی ہم نماز پڑھتے ہیں آپ بھی ساتھ پڑھے. اگر بیٹے میں تو نہیں پڑھتا زخو نکو ما خو لیکن آپ محمد کا ساتھ نہ چھوڑے. وی دا او دس وتا خو ولو د دې او دس په اهمیت باندې چونکې دا صفای وا ډاکټر میگاواټ یو ډاکټر دی هغه د دې مساجز چې دي ګرنه په چاینیز کې ډیری نو چاینا ته تللی دی هلته مساجز ټریننګ کوي نو هلته ورته مساج ښیي چې دې ځای له مساج وکړي نو بلډ پریشر به دې کنټرول شي، چې دې ځای له مساج وکړي ریپروډکټیو سیسټم به ټیکي، چې دې ځای له مساج وکړي نو بیا به باندې زیړی نه راځي. نو دا ټول هغه زده کوي. نو ډاکټر صاحب بار ته راوتی دی نو هلته کې د دریاب په کنارې یا د خوړ په کنارې یو بابا لګیا دی او دس کوي. ډاکٹر صاحب ورته ګوري چېرې دا دې څه کوي نو هغه ورته وایي مجھے جو سینٹر بتایا گئے ہیں 120 سینٹر 120 سینٹر هغه ته ښوولې وې اس سارے پہ تو یہ خود بخود مساج کر رہا ہے، کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ایسا کرتا ہے. واپس اور نزدیش ہو بابا پسے بابا تو وہی یہ طریقہ تمہیں کس نے سمجھایا؟ ناغوی میرے پیغمبر نے دا پرش چائنا کے نوتے میرے پیغمبر نے وہ کہاں ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور وہ تو 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں. نو دے حیران شو دے وی انسانیت کا کون سا اتنا خیر خواہ تھا جس نے اپنی امت کو اپنی فالوورز کو وہ ایکسرسائز سکھائی جو کم از کم 90 ڈیزیزز کا علاج ہے. 90 ڈیزیزز کا علاج ہے. اب اس کے دې قیمت خو صرف هغه ته پته لګی ده کنه. زمونږ یو ملګری ما ته ته مونږ کې زما سره سپورټنټ و مونږ میټینګ لتلو نو سار وختي تلو نو په سواړی کې مونږ هلته بلاول د سار مونځ کو نو بیا چې واپس راتو نو اوس په کور ته روزو ماسخوتن چې دیدل تندې کړی نو ما ته یاره ډاکټر صاحب وی دا مونځ زما ډېر خوښ دی خو د استنجا ته مې سمې نشته نو ما ورته وی مې ته پکې 20 استنجا ګزاره کوه ځکه چې کله استنجا څه شی دی سینیټیشن دی او دغه چې دی هغه صفایي ده کوم چې کلینلینس ورته وایي نو کلینلینس بیا ضروري دی. د دې وجې نه چې کوم مرضونه موږ تباه کوي اخلاقي مرضونه پای کې څه دي؟ نمبر 1 هرس، نمبر 2 لالچ،
حرص حلال شی شی دی. نمبر 2 اسراف. اسراف به تا په ذهن کې الو راشي چې کله د مفتی صاحب خبره ستا په ذهن کې راشي. هغه خلق چې جمعات ته راځي هغه نیکي دلته ډېره ګټي کو بدي وی ما مفتی صاحب بدي ته چې جمعات نه وځې تا د ګناهونو یو دوره بوجۍ ځان سره اخیستي وی د خدای بنده زه خو منزله تلم ما ته خو مولوي صاحب ویلي او تبلیغي راغلی چې ټول ګناهونه به ورته معاف شوي نه که نه تا اودس وکړو دلته په ټوټۍ وی او وی په دې ټوټۍ کې ستا څومره اوبه وې دا خو شریکه ټانکی ده په دې کې ستا یوه لوټه اوبه وې او په یوه لوټه باندې تاله او دس پکارو نو تا ټوټۍ کوله پرېښې وه او خبرې د بل سړي سره کولې په ټول سیاست چې څوک به یې ګټي څوک به یې ګټي او شرار یې جوړو. نو ما چې ستا په اوبه باندې تا 10 لوټې اوبه لګولې دي یوه خو ستا خپله وه 9 پردی وې دې ته وایي اسراف. او اسراف والو باره کې کیټاګاریکل سټیټمنټ څه دی ان الله دا به را سره تاسو وایي لا یحب المسرفین. نو ته خو د خدای بدي شي وی په 2 ځایونو کې مفتی صاحب دا خبره دی په 2 ځایونو کې موږ وال خورو یو په جمعات کې په اودس کې چې کله ټانکی شریکوي او یو په مقبره کې چې ستا د خدای بنده ده خو وقف مقبره ده نو ستا د قبر خو دومره ځای چې ته پکې راځې نو تا ته جنګله چاپېره کړه تا ته پکې دونکاچه وکړه نو نیکه ته په جاتے جاتے دې انکروچمنټ وکړو ځکه چې دا خو ستا نه ده که دا خو شریکه نه ده. نو شریکه مقبره او شریکه ټانکی چې کله ستا په ذهن کې دا کنسپټ کینی چې دا خو زه چې واپس ته جومات نه وځم نو دا خو ما نوره ناروا وکړه نو بیا به دا اوبه نه ځای کې کومو خلقو ته چې دا کنسپټ ډېر شی تاسو به مراکش نوم اورېدلی زما یو ملګری مراکش ته په دې دغه کې مغرب وی په عربو کې نو په عربو ته چې موږ حج له تورو یو مراکشي بل سره جنګ و نو هغه ورته وي انا مغربي نو هغه مغربه مراکش ته زمونږ ملګری لر د فرانس خوا اوشه دی نو هغه وی مال ته اودس کو ډېر ښه ځای دی نو چې ما اودس کو نو ما ټوټۍ کوله وکړه وی تاسو یقین وکړئ چې خوږ باباو هغه ما پسې لوټه راوړه وی چې په دې کې واچوه په دې اودس وکړه او په دې مه کوه. دقې ته وایي اسراف. چونکې دا قوم ټول مصرف شوی دی نو وسایل خو ختم شو. تا له وسایل چا الله څه درکړو؟ نمبر 1 وسیله سایلنس و هغه تا تباه کو په شور باندې خبره کولی نشي څو خبره اوري نه ټولو خلقو بلډ پرشر های دی هر سړی چې ځینو غوسه دی ولې نایس پلیوشن شوی دی او قرآن تا ته ویلي و تا ته دا ویلي چې وتخافت بها ولا څنګه دی ولا زنده باد ولا تشهر بالصلاة ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نو الته تا ته وی چې شور مه کوه قاري صاحب نو چې کله تا ته د قرآن په باره کې چې شور مه کوه ډېرې چغې مه ووه نو تا لو سپیکر لګولی 2 کسره ته دلته ناستي خلک وایي چې خدای مولوي صاحب څه چله کړی هېڅوک ورته غوږ نه پې څوک پوهېږي. نو نایس پلیوشن د وجې نه تا ته چې سایلنس خو دې تباه کو نو سایلنس مه تباه کوه. چې کله په قرآن په باره کې دا خیال دی چې په نورو خبرو کې به تا ته د شور څه اجازت راشي نو بیا تا ته وي چې ستا سره بل څه دی واټر وی څه دي وی یہ ایک نعمت ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے جو چیز نعمت ہے اس کا تباہ کرنا ممنوع ہے. کم شے چی نعمتی اس کا ضائع کرنا ممنوع ہے. نو آپ اسے ضائع نہیں کریں گے نو کله چې ته دا ضایع کې نو یو خو د اسراف په صورت کې دا ضایع شو او بل طرف ته د یورس په صورت کې چې د بل سړي د اوبو نمبرو او هغه ټولې اوبه تا پې خپلې په دغه وکړې خپل پټی دې پې اوبه کو او هغې غریب ته اسم پاتې نه شو او بل دا چې ګوره ته ګاډي هم په دغې اوبو باندې انځې په هغې باندې چې څومره اوبه ضایع کېږي او بیا په هغې کې ډیزل هم میلاوې نو هغه اشرف علي تانوي صاحب والا ټرمینالوجي چې دفع مضرت نو ته ټول خلقو ته نقصان رسې نو بیا به ته څه کیدای شي چې د قیامت په ورځ هغه مفلس دی. وی مفلس څه ته وایي زما د امت مفلس څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زما د مفلس هغه سړی دی چې ډېر شی حجونه یې کړي ډېر شی عمرې کړي ډېر شی تهجد یې کړي خو د قیامت په ورځ به پسې یو راپاسي چې بي ما ته خو هیپاټایټس د لاسه شی و جی ما ته خو کالره د لاسه شی وه ما ته خو د لاسه ټایفاید شی و ځکه ده خو ټول پلیوشن کړی او ملک یې څښا کړی نو زما د وجې نه نو خدای پاک بوي چې دا عمرې دله ورکه دا حج دله ورکه دا زکات دله ورکه اخر به خلاص شي وایي چې اوس زمانه څه غواړي وایي چې نه موږ سره چل لازي ده چې کوم ګناهونه کړي ره ده په سر کې دی او بیا دا حاجي صاحب دا عمرې والا سره د ټولو خبرو نه پړ بخې دوزخ ته لاړ شي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د امت مفلس ویلی. نو کله چې ته کیرفل نه که نه ته احساس نه کې چې یاره زما له لاسه چاته تکلیف ونه رسي
د دې وجې نه ستا پوه کول زما ذمواري دي، یا به زه امام یم یا به زه ډاکټر یم. موږ وی هینډ واشنګ باندې یو سروې شوی جی ټي زیډ یو سروې کوله، وی چې په پاکستان کې په صوبه سرحد کې 17 ډسټرکټ دي، 17 اوس په زیات شي 17 ډسټرکټس دي. په 17 ډسټرکټس کې یو ډاکټر صاحب هم د مریض نه مخکې یا د مریض نه وروسته لاس نه وینځي، حالانکه دا مسته چې دی به لاس وینځي ته هینډ واشنګ وایي. کله چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته لاړ چې کنه هغه ورته څه وی، هغه وی چې ته کله چې کېنې نو هغه صحابي پردي مخ نه به ډوډۍ راغسته وړوکی، نو هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی سم الله کلمه ووایه، کل بیمینکا په ښي لاس باندې خوره، وکم مما یلیک د خپلې مخې نه خوره. نو ټریننګ یې وله ورکړو که نه، نو ما ته خو داسې ټریننګ چې عالم نه ورکوو. که فرض کې سړی غوسه راغی اما ته وی ګوره وی دا پلانیز بابو صاحب چې دی وی دی ما واټ ته نه پرېږده، څنګه چې وی ما واټ ته نه پرېږدي، مې ولې وی د زنانو واټ دی، مې تا ولې پرېږدي، وی تاسو چلو شو، وی زه د سپیکر صاحب پلانی یم، دا بعضې خلک خو ډېر نازولي، ما ولې دننه نه پرېږدي، ما ورته ته کېنه ته، مې ګوره ستا خوله به وچه شوې وي او جي وی ولې ته زبرګې کو، مې ستا دا اړه به داسې پلپیټیشن کوي وي او مې ستا باندې نری خوله راغلی وي او مې دې ته هایپر کاینیټیک کنډیشن وایي، وی دا څه شی دی، مې په دې کې اډرینالین زیات شي، وی اډرینالین څه شی دی، مې دا بلډ پریشر زیاتوي، وی چې بلډ پریشر زیات شي بیا چل کېږي مې هارټ اټیک کېږي، وی څه چل وکړم، مې مه قارېږه که نه. اوس کو ته په دغې نه وی قارېدلی دا چل به ولې و. د دې وجې نه یو هیو ټو ټیچ د پیپل، خلقو ته به خبره ښې. وی چې را خبر نه یم، هغه یو سړي وی مړه زمونږ خو زندګي ډېر ښکلی استاد د سکول او ډېر ښه سړی هیډ ماسټر و، وی زمونږ کار خوراک دی، مونږ خو یې راځي نن پلانې پارټي کړې ده، نن پلانې پارټي کړې ده، مې خبر نه یم، ما خو په قرآن کې لیدلی و چې وما خلقت الجن والانس لیعبدون، مې شاید دا به لیاکلون، خو زه پې نوم پوه شوی. ته چې کله یو سړي ته په دې لاین کې راشي که نه نو هغه به بیا پوه شي. نو د خلقو د پوه کولو دپاره چې ایز ا مسلم د مراکش هغه مسلمان چې لوټه راوړي، نو دا وسایل موږ له خدای راکړي دا به نور هم زیات کړي، ځکه چې هر کار چې کېږي دا اوس دې د واورو خبره وکړه، څه کال نسبتا زیاتې واورې شوي دي، څه کال نسبتا زیات سړي موږ دا نه ایکسپیکټ کوله، خو کله هغه الله زموږ سره نور هم ښه کولی شي. خو کله چې ستا په ذهن کې دی چې زه به هغه که زما سره ډېر وي ته د دریاب په غاړه ناست هم به د یوې لوټې نه زیاتې اوبه نه تویې، ولې هغه بین لګولی په دې خبرو باندې، په اسراف باندې هغه بین لګولی دی، او بیا دا ویلي چې د خدای پاک بدې شي نور ستا خپله خوښه ده. نو د بیا وی چې د اسراف نه خو یو بل شی دی هغې ته تبذیر وایي، وی تبذیر دی ته وایي، اسراف دی ته وایي چې ستاسو کره د اوبو ضرورت خدا خو یو بالټي باندې تا کېده کار کېدو، تا شاور سٹارٹ کو، هغه کراچی کې سړي ماته اب شاور لے لے اور میں آ رہا ہوں، ستا خبره چې شاور ته ځان تان کې ستا سره دا غم شته چې بره د اوبو د کم ځای نه راځي، نو چې کله تا شاور په ځان تا اسراف وکړو، خو بهرحال لامبلو نو په یو لوټه لامبلی شو، په یو بالټي نو تا 10 بالټي کړل، خو چې د یو شي د سره ضرورت نه، مثال په طور هوایي فایرنګ ته کوي نو بره فرشتې ولې وی د ایس ایچ او د ایس پی د اهمیت د دې نه پته لګي چې د په خپل علاقه کې هوایي فایرنګ بند کړی دی او که نه، نو دې ته بیا تبذیر وایي. نو بیا چې تبذیر شي نو بیا تبذیر د خدای دومره بدې شي چې وایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا زما څه دی نه، دا خو د شیطان رور دی. د دې وجې نه چې زما ستا دپاره دا پیغام دی چې که فرض که موږ وایو چې موږ مسلمانان یو نو بیا پکار ده چې موږ پاک یو. هغه یو سړي وی که نه وی اودس کوم، نه بل ورته ښه ته اودس کې، نو وی او وی اودس کې وی او ولې وی اودس به نه کوم، نه بل ورته وی په جمعه اسلامي کې وی ته جمعه اسلامي کې وی او د کله نه روکن شوی دوره مودې نه، وی زما خو 2 کاله شوي او زه روکن شوی هغه د 60 کالو نه، او زه چېرته بیا اودس نه یم ګرځېدلی. ته ګوره بیا اودس یې اوس اودس کې دې ته وایي چې د رزق د بړاوېدو دپاره د رزق وسایل که بړاوې، یو خو ستا چهره او ستا تندی هر وخت کولاو پکار دی چې ته کور ته راشې نو چې کور ته ټینس نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بار ټینسو، ځکه چې صحابه ورته وی حضور شیبته یا رسول الله، ته خو د وخت نه مخکې بوډا شوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې څه وایي، شیبني هود، سوره هود کې چې دا کمې خبرې دي الله ماته وایي فاستقم کما امرته، کلک پاتې شه، کلک پاتې کېدل خو ګران کار دی، نو دا راته رغم دی، نو زه ځکه ټینس یم. خو چې کور ته لاړ نو ریلیکس و، وی عایشې ته آواز کوي یا حمیرا ښه ریلیکس، نو وی چې ښه سړی بار به ټینس خو کور خو به ریلیکس وي، نو چې کوم سړی کور ریلیکس وي د ده به د رزق دروازې کولاوي. او موږ دا مذهبي خلقان بار ښه یو خو کور ټینس یو، نو هغه سونسي تپوس کېره بابا په څه خفه دی، یاره وایي څه شته نه په حجره کې خو ټیک ټاک خو دننه یې موږ کور ټینس یو. د دې وجې نه د رزق د دروازې د کولاوېدو دپاره یو دا ده چې زما ستا په اودس کې اودس دی یو بهترین فام دی چې هر وخت یې نو که ته کلین یې نو ډېرې خبرو نه به بچې. منګه وی یو دا چې ته پولیو ډراپس تا چولی
هغې سړي وي چې خدای ته څه مقرره اب کېږي زموږ پولیو ډراپس ته ضرورت نشته. همونږ ملګري ورته وی اوړی وی لکه ستاسو کره بړسته نشته وی او وی دا سیزې نه وی ولې وی مړه ژبې چې راځي خدای پاک به سر سمې برابر کړي. نو وی بړستن خو نه سیزې چې زه تا ته هم چې پولې ما ګوره زه وړوکی وم په ما میزل لاغلي وو جانګره او زما مشر ورور چې دی هغه زما نه ډېر مشر و نو په هغه باندې سمال پاکس چې ورته وایي ننکۍ راختلې وې خو زما په بچو نه جانګره راله ځکه چې ما ورته ویکسینیشن کړی چې کله ویکسینیشن کړو دس از دا ثبوت دی که نه ما تاته کو زمونږ کره هر مرض راغلی خو جانګره نشته میزل شری ورته وایي غالبا دا نشته. د دې وجې نه د خلقو پوه کول زما ستا ذمهواري ده که فرض که ته مسلمان یې ایز ا مسلم. د دې وجې نه دا خبره چې زه په کومه ډله کې یم دا خبره چې زه بدعتي یم دا خبره چې زه موحد یم دا خبره چې زه پنجپیری یم د دې نه زیات ضروري دا دي چېرې زه حریص یم که حریص نه یم یاره زه اسراف کوم که اعتدال باندې کوم. نو کومو خلقو چې خپلې خرچې په اعتدال کړي دي نو دا یو حدیث دی دا په اخر کې واورئ الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه. کم سړی چې په خپله خرچه کې د درمیانه روی نه کارلی نو نیم معاشي مسایل به حلي. نو ستا واټر به الو بچ کېږي چې ته دغه نه کارلی او چې په کوم ځای کې تا ټوټی نه او ستا اوبه ځي دا ټول خلق د خدای بدي شي. دا هغه خلق دی چې دا د خدای بدي شي. اول چې زمونږ دا دغه وشو که نه پیپونه میپونه رالل نو په دې کوڅو کې دې ته سټیمپوس وایي سټینډ پوسټ دی په دې منظورو کې ولګول لږې ورځې پسې بیا ختم کړل ځکه چې عوام چې دي هغې به ټوټۍ کوله وکړه چا ترې پټې کړې. اوس د دې خلق سمجاول د چا کار دی؟ دا زما ستا کار دی. هغه حدیث ډېر خطرناک دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه ته وختو منبر ته او دې خلقو له څه شوي دي چې خلق نه پوه کوي دې خلقو له څه شوي دي چې خپل ګاونډیان نه پوه کوي دې خلقو له څه شوي دي یا د دې دا ګاونډیان پوه کړي یا به زه دې له غټه سزا ورکړم. د خدای پیغمبر وایي رحمت للعالمین وایي ګورې دا زه به له غټه سزا ورکړم او خدای به ولم غټه سزا ورکړي. خلق اریان شي دا چاته اشاره ده وی دا جی اشعري قبیله ده مخامخ کې چې کوم ځای کې دي دغه ځای کې دي چې ته وایي چېره د بنیریانو ته اشاره ده. نو غریبانان خبر شو نه غراله مې د خدای رسول موږ څه چلو کو هغه یا خو خپل ګاونډیان پوه کوي ا که نه نه شي پوه کولی نو زه به دله سزا درکړم. نو دې وجې نه که دا خبره ته ځان ته مخامخ کې چې مونږ امامان مونږ استادان مونږ د یونین کونسل ممبران او مونږ ډاکټران مونږ ته خدای پاک وایي چې دا خپل ملګري او دا خپل قوم پوه کوي او که پوه نه کړه نو زه به تاسو له سزا درکړم. او یقینا چې کله واټر ټیبل په ښکته لاړ شي او بیا خطرې او بیا اسم نه او مونږ چې تښتېدو ګوره یو طرف ته شریعت دې طرف ته زور کوي وایي چې که یو سړی قیامت اعلان وشي د قیامت شریعت په نیچر څومره مین دی که د قیامت اعلان وشي اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو کیا کرے هغه پودا ولګوئ. هلکه به مونږ خو یو وړوکی غوندې قیامت راغلی ما بخیل سواتیان ټول پیاده بټخیلې ته تللي ځکه ما به هلته هسپتال کولاو کړی او څومره زمونږ خویندې میندې چې به راتلې نو خپې پولۍ وې دا مونږ د منګورې نه بټخیلې پورې پیاده سفر کړی په هغې کې چې تا ورته ویله چې بوټې نال کا وی به چې ته لیونی شوی کو او د خدای پیغمبر وایي چې کو قیامت راځي نو به بوټی ناله وای. د دې نه پته لګي چې په نیچر باندې د نیچر په مینټین کولو ځکه نیچر څه دی دا د الله امانت دی. وی ته څوک یې وی زه د خدای خلیفه یم چې ته د خدای خلیفه یې نو خدای تعالی امانت درکړی نو که امانت ستا د غفلت نه ضایع شو نو دې ته بیا څه وایي خیانت او خاین څه منافقي ځکه آیت المنافق ثلاث نو اذا اؤتمن خانه چې کله ورسره نو موږ په دې امانتو کې خیانت کو خدای دې مالا تاسو له په دې عمل توفیق راکړي چې د دې خیانت نه د شو. الله تعالی نعمتونه ډېر زیات دي او په موږ باندې خصوصي نعمتونه دي شاید چې نور به هم کنټینیو کړي او زیات به هم کړي خو زه چې د الله د رضا دپاره د خپل خلق پوه کول شروع کړو چې د اوبو استعمال یو خو په دغه باندې شي په اعتدال باندې شي دویم دا چې د صفای اهتمام وکړو چې موږ ګنده نه یو ځکه ګندګي چې دا د مرضونو جړ دی او الله پې خفه کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.